मेरे साथ है, लोगों को मार मार के इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। ये सारा सामान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। हमारा आईजी साहब से दरखास्त है, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी गुंडागर्दी है इसमें? دا کوم رزق چې تاسو تویوئ نو دا تاسو نه خورئ، دا تاسو نه استعمالوئ، دا تاسو کور ته نه وړئ، د دې به سره خدای تپوس نه کوي چې تاسو د رزق دومره بېعزتي کوئ. اخر څه چل شوی دی، څه قیامت راغلی دی، څه تندر را پرېوت. ټول زور چې کوم دی نو رزق لرالی. په پاکستان کې د مخکې نه غربت دی، مهنګایي ده، هر سړی د لوږې نه مري. بیا د هر یو غریب سړي دغه کوشش وي چې یاره زه بچو له حلال رزق کور ته وړم، چې نور ترې نه هېڅ ونه شي. نو غریب یو مزدورکار سړی به چې کوم دی ریړه واخلي او ګاډۍ به ولګوي، هغې کې به سبزي خرڅوي، په هغې کې به فروټ خرڅوي، ځکه چې خپلو بچو له څه کور ته وړم. او بیا په هغې کې پې هم دا شانتې خلک راځي او د دی بېعزتي هم کوي، دی هم وهي، دی هم ټکوي، او بیا چې کوم دی د رزق بېعزتي هم کوي. یو طرف ته انسانانو سره ظلم دی، غریب سره زیاتی دی، غریب سره ظلم دی، او بل طرف ته چې کوم دی د رزق بېعزتي ده. یار دا کم قانون دی، دا انصاف دی؟ دا ویډیو تاسو وګورئ، بیا د سره پوره په دې باندې راځم، بیا سره یو څو خبرې کوم. دا ویډیو پوره وګورئ او زیات نه زیات شیر کړئ چې هر یو پښتون ته، هر یو مسلمان ورور ته دا ویډیو ورسي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو پر اسکرین چې تاسو ته کومه ویډیو ښکاري نو یو ورور راته دا ویډیو راولېږله چې الیباس خان یوسفزۍ ته په دې ویډیو باندې یو څو خبرې وکړه. قدرمنو دا واقعه چې کوم دا په کوټه کې شوې ده، دا د کوټې بازار دی، دا مزدورکار دي، ریړې لګولې دي، خپلو بچو له حلال رزق ګټي او پولیسان پرې راغلي دي او د دوی د رزق بېعزتي هم کړې ده، د دوی بېعزتي هم کړې ده. پته لګي نه چې څه واقعه شوې ده، څه شوي دي. بهرحال خو زما یو میسج دی، یو پیغام دی د دې باره کې، ځکه چې پولیس ډپارټمنټ د قوم محافظان دي. دوی به د قوم خدمت کوي، دوی به د خاورې خدمت کوي، دوی به د عوامو خدمت کوي، ځکه چې دوی ته د دې چې کوم دی تنخواه میلاویږي، حکومت دوی ته د دې تنخواه ورکوي. په پولیس ډپارټمنټ کې ډېر تکړه تکړه افیسران شته، په آرمي کې دغه شانتې په هر یو ډپارټمنټ کې ډېر تکړه تکړه افیسران شته، خو د یو څو بې ضمیرو د لاسه پوره پولیس ډپارټمنټ بدنام شي. په هر یو محکمه کې یو بې ضمیری چې دغه د لاسه چې کوم دی نو ټول ډپارټمنټ بدنام شي. زما چې څومره واسطه د پولیس ډپارټمنټ سره، ما چې دی کوم تصویرونه صحیح کړي دي، ما ښه تصویر صحیح کړی دی، ځکه چې زما کار دا شان دی سوشل ورکینګ. یو غریب به ماته رینګ وکړي، یو یتیمه یوه کونډه به ماته رینګ وکړي چې زموږ دا مسله ده په تاڼه کې، دا حل کا، مونږ سره لاړ شه، مونږ سره منډه تړو. الحمدلله زما چې کوم دی کومې تاڼې دي ټولو ایس ایچ او سره، ډي ایس پي سره، ایون چې ډي پي او سره هم الحمدلله زما تعلقي او زما کوشش دی تر اوسه پورې مې خپل کار نه راغلی چې بل راته ویلي الحمدلله صرف او صرف د الله رضا لپاره هغوی سره تللی یم او هغه مسله الله پاک حل کړې ده. بیا پکې دا شانتې یو څو بې ضمیره خلک چې هغوی د لاسه پوره ډپارټمنټ بدنام شي. دا تاسو وګورئ، دا څومره ظلم دی، دا څومره زیاتی دی. مونږ د تعلیمونه د دې دپاره کړي دي چې مونږ به یو انسان سره، یو اشرف المخلوقات سره دومره ظلم کوو، دومره زیاتی به کوو، مونږ به د رزق بېعزتي کوو. مونږ چې دا دومره تعلیمونه وکړو نو مونږ د دې دپاره وکړو چې مونږ به بیا سبا د رزق بېعزتي کوو، مونږ به د یو انسان بېعزتي کوو. یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، مونږ له پکار دی چې مونږ د هغه قدر وکړو، مونږ د هغه عزت وکړو. ښه اخلاق چې کوم دی دا ډېر زبردست څیز دی. دا خبره ټیک ده چې دی غټه نه غټه غلطي کړې ده، زه منم دی به غلطي کړي، خو تو سره چې کوم دی په ښه اخلاقو باندې راشه، په ښه طریقه ورته ووایه چې یاره دا کار داسې مه کوئ، دا شانته وکئ. نو هغوی دومره چې کوم دی نو بې ضمیره نه دي، هغوی به ستاسو خبره ومني. او که نه تاسو راځئ سره د ډانګونو سره د کلاشنکوپو او تاسو چې کوم دی دوی ته غصې کوئ، دی کنځ دی، د دوی له بېعزتي کوئ، په دوی باندې تشدد کوئ، دا خو ظلم دی که نه یار، دا خو زیاتی دی که نه. اخیر د غریب کومه لار شوه؟ د دوی څوک دي، د دوی تپوس به څوک کوي، د دوی پوښتنه به څوک کوي؟ بهرحال زما دا ژوند هم داسې دی چې یقین وکړئ چې بس سترګې مې رڼا کېږي، نو چا به راته څنګه ویډیو رالیږلي، چا به څنګه ویډیو رالیږلي چې هغه ویډیو وګورم، زړه مې ډېر زیات خفه شي او کوشش مې دی چې په هر یو باندې زه خبرې وکړم، ځکه چې زما یو میسیج وي، زما یو پیغام وي، دا عوامو ته رسولي، حکومت ته رسولي، د حکومت اعلی چارواکو ته رسولي. بیا فیصله په دې عوامو ده، په دې خلکو ده چې دی زما خبرې سره اتفاق کوي او که نه کوي. که چېرې تاسو هم زما خبرې سره اتفاق کوئ نو په کمنټ کې ضرور ووایئ. قدرمنو ما ته هغه یو ورور چې کوم ویډیو راولېږله، آی تھنک یو ډپټي کمیشنر و چې هغه په بازار باندې ته
چاپای ولې و او غریزه کې دا شان د غرزو غلط او هغه پلاسونو هغه حرکتونه چې هر څه چې کم دی تاس نس کړل ته غوسه چې کم نه پر رزق باندې وباسي دا رزق ته چې تاسو خورئ ګناه به انسان کړي او زور به چې کم د رزق لرازي ته به پروټونه ولي ته به سبزیانې ولي ته به مالټې ولي ته به سیوان ولي ډېره د افسوس خبره ده د CSS مونږ د دغه لپاره کوو چې مونږ سبا د رزق بې عزتي کوو په تعلیم یافته کې او په یو جټ انسان کې څه فرق شو سره د تعلیم چې ته جټې او د جټان نه د لاندې د پتا په یو عام انسان کې څه فرق شو ته به خلکو ته یو ښه میسج ورکې یو ښه پیغام به ورکې چې بل کس تانه چې کوم دی متاثر شي ستانه مطمئن شي چې په هغه کې دا جذبه راوچته شي چې زوم CSS کوم او کنه ستا چې کوم دی خلکو سره رویه دا شانتي ستا اخلاق دا شانتي دا نور خلک بس سوچ کوي دا عوام بس سوچ کوي زمانم چې خخ افیسرانو مشته خو یو سو بي زمیرو د لاسه ټول ډپارټمنټ بدنام شي قدرمنو زما دا نن ویډیو زیات نه زیات شیر کوي چې هر یو مسلمان ورته دا ویډیو ورسي او خدای او رسول ته وګوري په دې غریبانو باندې لګون تک رحم وکي ځکه چې دام د الله پاک پیدایش ته چې دای له مونږه عزت نه ورکو بل ول عزت نه ورکي مونږ سره دا شان دي سلوک کو نو اخر دای په ځل کې څه سوچ کوي چې یو پیسې والا سړی یو مالدار سړی ناقنه به هر یو سړی به تنن چاپیری کې د خپل مفاداتو لپاره د خپل مفادو لپاره او چې یو غریبي هغه بچا سور کی هغه سره هر انسان د اغه نه تختی بهرحال زموږ ویډیو زیات نه زیات شیر کوي خبرې ډېرې دي هم چې ډېر خبرو کوم خو ټایم شارټ دی ویډیو اوټول نه غواړم لکه غونډه کې ویډیو اوټه شو بخنه غواړم دا ویډیو زیات نه زیات شیر کوي چې هر یو مسلمان ورته دا ویډیو ورسي او چې څوک زما په خبرو باندې خپشوي نو بخنه غواړم زما همیشه لپاره دا کوشش ته چې یو ښه پیغام ورکم یو ښه میسج ورکم د خپل علاقې لپاره د خپل KPK لپاره د خپل پاکستان لپاره نو جازړه زما خبرو سره ازاریږي نو بخنه غواړم په دواګانو کې مې ډیر زیات یاد ساتي ان شاء الله په نوې پروګرام کې به حاضرې کوم کساګانو وفا کړه کړم ماته طرف خیر و سلام خوشاله خاله آباد اوسئ علي عباس خان یوسف زئی په دواګانو کې یاد ساتي والسلام